ورپسې شمولا بسم الله الرحمن الرحيم باب طواف الوداع وبه قال حدثنا طواف الوداع دغه څه په ترمذی کې وایي شابه قال حدثنا وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا سليمان بن داوود بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال الناس ان يقول دی وایي دا هغه روایت موږ څه جواب ورکړو چې هغه کې دا دي چې کم سړی په کم حالت کې مړ شي نو قیامت پرد په هغه حالت کې پاسي په کم په ایمان کې مړ شي مومن کا پاسي په کفر کې مړ شي د دوال مړ شي د مودل مړ شي بختره مثال دی چې خدای نشته چې په کم حالت کې مړ شي او په دغه حالت په پاسي دا کویږي په خبره طعام اخلي بربر ولی پاسي کویږي په خبره ناسونه ته ولی پاسي ها دا ورسره برابر شي ورپسې شمولانا ته قال وجعلنا ناتني كنا أتبعني بتكيلا نبوك بسام الحالين وصدير كتابته دول مباحث وفكير وكتابها قال ربنا يتوى بمعنى ابن حجام فلتعنا نتبنا كأبي الله تعالى عنه وحده النبي صلى الله عليه وسلم فلتوى ولا توى ولا شاء ثم رقدة فودش کېدلو سره په محسب کې ثم ركبا اوس دلته کې سوال وکړه چې مخکې خو تیر شو چې اخیری موضوع په ترمذی کې تیر شو په محسب کې کوم یو کړی د مازیګر تیر شو بل شو او دې کې سره راغی شی وکړه هغه ارع براوی علم دار د علم دی شابه وطاف به راغی نه بیت الله طواف الوداع وکړه او له مدینه منوره ته لاړ فقل إذا حدث الموت مع ما قالت وبه قال حدثنا أبو بكر بن يوسف قال سلم على بن عبد الرحمن بن خالد علينا شأن المسيح بن حبيب رضي الله تعالى عنه وعن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحاديث السنة قال وإنها قد صارت على الفلائدة وبه قال حدثنا أبو نعمان قال حدثنا ولا بأس إذا في زيارته وتوحيد زيارته فقال لهم تنفروا قالوا ناخذوا من مصطفى قول من نكوا اذا زيد بن ثابت قول بريدو قال اذا قدمت الجوش مدينه تنتقوز زي الناقي الى المدينه فسالوا فكان في دنور خلق تنتقوز كي يزيد في كذاتي فكان في من سالوا ابن سليم واغي ذكر في حديث التفيه الى كافر ابن عباس في وليد شابه ومن قال حدثنا رواه خالد وقتاده عن عكرمه شابه الى ابو متابعين ذكر ذلك كان قال حدثنا وهب قال حدثنا ابن داود بن ابي شامل قال رضي الله عنه قال له كثير حاجه ان كذا قال رجل يقول ما يقول ان هذا كذا مثلا ويقول ما ان النبي صلى الله عليه وسلم تقرؤنا وفي قال حدثنا ابن عمر قال حدثنا ابو عمر عن كلنا ابن عمر لا تنفروا وبي ابن عمر حديث معلوم يبقى حديث رسول ثم سمعت يقول بعض كلمه كلامنا حائزولا نافذولا رخصت ورکړي دي مقدمه ترمذی کې مکمل دي النفر مش بدل اشبت لي ها أقرك الله أقرا علقك الله حقلا دا غير اختيار بينه دي تاولي توافنا كو أما كنت تفتي يوم النحر تواف زيارة قلت بلا أخذ كل ميلي قال لا بأسا تواف زيارة ختم تواف وداع ختم انتي فلقيته لملاقي شب شكري إذا مسعدهم فأهل مكو لا غير باندي لتنعيمنا أو وأنا لقيت نبي السلام مسعدهم فغر ختو زور كليدا يا زخ ختم أغرى كليدا غربان دخيلي بدأ كليجي لي في شكري قال موسى قلت لا أغرى رواية كده ها في قلت لا كم ذي كده ها قلت لا كم ذي كده وذي لسبب سوا وقال مسدد وين قلت ما وسوي لا
ده الدولة إيه هذا قلت بلى ودي منصر قالت يا رسول الله كل أصحابك يرجع بحج وعمرة غيري قال ما كنت تطوفين من بيت ليالي قدمنا قلت ما وتوي عايش البلاء بلاء تكنا لكنا لا بلاء معناه هو لنا كرم لي نراجح رواية كم يوزي لا ما عمرة ندى كري تابعه مطابق مسدد جرير عن منصور دي بلي قلت لا كبلاء يا خدا معناه ولنا كرم لا بياخذ سياق سباق سر نفي دغلا دي مناقات هذه لو تلقى شيء ربنا صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا يعقوب يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الله قال حدثنا رضي الله عنه أخبرني بشيء أحد الله يجي صلى الله عليه وسلم أي صلى الله عليه وسلم قال إنها قالوا في يوم النفر قال بالأبقى إيه التعارض مجتمع كذا لا إذا أقداري أو يادا إذا كنا في لنور نخي ما ذكرين كذي ما خامن كذي ما صوتان كذي أبي أرواد شيء بدي شباب قلت كثير بدي كذا حديث ها حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم ولقد حدثني محدث امرأة وكبير البيت كفاره باب المحسب وبه قال حدثنا ابو وادي محسب المعتبر شباب التحسين بس وقت روال ده طول لبو دي وجه من التويل شباب سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقال انما كان من ينزل النبي صلى الله عليه وسلم اقول فراسان دي افتحته وانا سمع ويلو كده يو سبب دبل تزاحم نظري يو وجه دخم دا اذا دو اسانا لاروا فكذا وجه اخلق بهذا التحسين مباح يو وجه دار في مرغري والتراكم شيء قام تحسين مباح شو بلا وجه سرا اذا الله شكريا دا شيء بیا تحسین مستحب شو شابه شابه تبعه وجه مستحب دي اظن وایو چې تکپاغه نه سوقینو بدل نه ده ولیکن دا لار آسانه و مرګري برابر شي ورته ها دوسر پسې او بشيء يعني مناسك الحج مسكنا لها لا نمبر پرورتي دعا لأنك مكينا داخل مقبل دعا کې دماغ کې ده شپه کې تیرې او نزول البطحاء التي بذي الحليفة إذا رجعت إذا ما كان ذي بطحاء ذي الحليفة كله كدماوتي في مدينة دماوتي ها. ومن قال حدثنا إبراهيم بن مسلم قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا مسلم عن أن الله رضي الله تعالى عنه وكان يجد في دعاء الناس ضرورة وميسكي لدعاء مكي سر من ذي الآخر المذكر كده مكي سر داخل بك من الثانية التي بأعلى مكة وكان إذا قدموا مكة حاجة وموت من النبي نبي صلى الله عليه وسلم إلا عند باب المسجد وقت باب نوخر يفتو باب دي بيبا داخل ويأتي الركن حتى يتوسع فيبدأ به ثم يتوب 3 سعيا كراما من بناء و4 مشيا ثم يصرف لكل سجدتين مراتنا ركعتين لطواف حج عمري واجب ثم ينسلخ قبل أن يجي إلى منزله ويتوب بين الصفا والمروة ساعي يطلع وكان إذا استقرت وقصد شكر قدره وصيرته لحج هذا عمرنا وأنا بالبطحاء أخبرك التي بذي الحليفة التي كانت يليق بها أو دخل عليه السلام استبابة حول كل أمورك كما شابته قال حدثنا أبو بكر بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حاتم حتى تشبك والوقت والها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره أن الله كان يصلي بها يوم وحتى يقول ولا تعلمه أيوة قال خالد بن حاتم في نسائه ويمشي وقد رأته يقول ذلك عن مدبش يحيى وحاجة ها وقال محمد بن عيسى حدثنا محمد بن ايوب عن انه كان ذلك اقبل على يدوها حتى حدثه ذلك وقال حتى يسمع وكان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك باب البجاء على المسلم وبنات اخوات الجاهليه وبه قال حدثنا عثمان بن حكم قال اخبرنا يزيد قال عمرو بن قال ابن كان في المجال وهو دا زیر تجارت خلق په جاهلیت کې اسلام را رچنه کریو ذالک دی مکروه بن ذالک دا زینا س یعنی التجارت فی ذالک دا هم په جاتور په قسمه په درو غوړل دي او د ګنا تجارتونه کړی او سم پکې مشرکان کوي نازل کړي علیکم جناح ان تتقوا فضل ربکم فی مواسم الحج نو که څوک په موسم د حج کې مقصود بذات حج او تجارت مو کې پروا دي عامات الثلاث شکار کې د مزدوران غریبانه نو کدی په خپل کار کې حج لراشي عمره لراشي
کولی شي ورسره پروا نشته شپې تلل شپې تلل څه فرض واجب نه دی خو نبي علیه السلام فرمایي چې ان الارض تطوى في الليل سفر ښه کېږي څاروي دمی موسم یخي هوا لګي لارې خوشي وي نو سفر پکې مزیدار کېږي ليلة النفر زي مناسبة دباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الى الحج فلما قدمنا امرنا ان نحيي فلما كان يتم في حال التكليف من كونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعطنا امرنا الى حاجتكم فلا تكن قال كنت تكتب يوم النحر قالت نعم قال فانت يقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكن حدثت فقال خلق في نفسي فقال ما اعرفها فلقيناه مدلجا قال اني لم اكن حللت دا معناه ما كنت حلالا نيمه لم اكن حللت الى الحج حج پورې حلال نوما لم اكن حللت شابسي حج پورې دا معنا ما عمره نه کړی قال فاطمه من السعي فخرج معه فلقيناه متجلجا لمناسبات شو فتیار کې سره ملاقات شو یا خبره فقر راحتن ورکوزیدو یا خبر نه کوزیدو واپس کې امم ورخدیدو قال موعد کې مکان کذا او کذا دا مقصد کې لوی خلق دي ښا چې اغمات فاطمه من السمعين او موعد کې مکان کذا وکذا ذکر کوم ملاوي شابه او دا سنوي کتاب نه ښه دا د مخکې تر ابواب العمره د مخکې تر متعلق دي ښه کتاب نه لري لکه کویږي په خبره او تر کې نه کم دی کې دا غره شي تعطل شي مدې لفظ بسم الله الرحمن الرحيم الاول قبل ذلك باب العمره ووجوب العمره وفضلها ها وقال ابن عمر وجوب العمره او فضيلت مخکې اوس تیر شو کنه چا پر عمره واجب ده شافعي او احمد دا مالک شافعي او مالک او زمونږ د احمد په نسبت باندې مسنونه ده اوس په دې ملي شافعي احمد مالک یو خالي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ او احمد بل طرف ته شابه مالک یو سره مالک مې ویلو مالک امام سے پرین باندې مسنون او شافعي احمد بن واجب ٹھیک ہے صحیح شو شبہ ومن حدثنا عبد الله بن سبحان قال ما كان من ولا ذكر في الرحمن عبد الله بن سمع عليه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مستر شو ترمذي اذا كان سئل عن العمره واجبه هي واجبه او قال ولا وان تعتمروا هي افضل مستر ها تمام مستدل توصل بس او کول شي خداده چې نه کړي مخوا او وخت نه کول کې کول شي طاقت استا او بعض خلک دل چې لګي پیسې وساري حج ویل کول شي دی وزو عمره کو حج بیا بیا پیسې ته ګړې ول شي حج په فرض پاتې شي دا څه باندې کې ها عمره چې او سړیو دا حج فرض کیږي کنه نو بعض علماء خو بالکل حج په فرض شو بعض علماء درې قول دي زمون په تکي درې قول دي حج په فرض شو دا قران حکیم کې الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا بجوله الساعات شو لیکن مولا علی قاری په مناسک الحج کې لیکلي دي چې عمره که په ایام د حج کې اشهر د حج کې وو کې عمره دا په حج فرض کیږي لکه شوال کې دی قاعده کې نو حج په فرض شو ځکه استطاعت تلاري تقر وځو کې دي کله چې یو سړي سره پیسې برابر شي مثلا یو سړي سره په رمضان په دغه کې پیسې برابر شي په شعبان کې 1,00,000 روپیا ولرالي غلطي و نو استطاعت دلاري د اعتبار اوس نشته استطاعت دلاري په کوم وخت اعتبار دی باشور حج کې نو کاشور حج کې عمره او حج په فرض شو او کوم عمره پاغي کې نه کړي بل وخت یو کړنو په نه فرض کی لیکن محققین احناف زمون لیکي چې نه فرض کیږي ولی یو سړی دی استطاعت نشته بل چا ولېږي چې مال حج وکړه نو خو خدا دې چې داسې دی نه کوي بهتره دا چې لاول خپل حج کې بیا بل لو کی یو سړی دی بل چا حج لو لېږي ها او حج بل لو کو نو دا خو شوري حج کې راځي داخل شوی دی لیکن په دا باندې حج خپل مفروض نه دی
محققین دغه څه وایي ها بعض خلک پکې لارې راغولو کوي حج یې کړی دی فرض دي او بیا هم وایي ورې عمرې له لارې بل در باندې فرض کېږي بل نه فرض کېږي خو نن سبا مولانا صاحب د عمرونه وریاض ساته بعض خلک هغه چلم نه زده کوي او اکتفا بالعمره کوي او حج لازم دي داسې باندې کې ډېر غټ غټ مالداران مې ولیدل او ډېر غټ غټ صوفیان مې ولیدل چې صرف عمرې کوي حجونه نه کوي حج نه ځي داسې نه ده که یو حج در باندې فرض دی نو په عمره د هغې د فرضیت نه نشي خلاصېدی زه اوس ورپسې کولی شي او نبي علیه السلام ده حدیبیې عمره چې وکړله دا عمرة القضا نو مخکې نه ده کړې اگر نه او کوم علما چې وایي چې مه کوه حج ضروري دی نو هغوی دغه وخت کې د حج مفروض نه ووایي جایرانه کې موږ د حج مفروض په نه هم وایي فرض شوی دی زه اوس ورپسې حقیقي وی نو درې دي او په حکمیه یو ځای کې څلور او که حج ته وباسي حج والا ته وباسي نو بیا حقیقي دوه دي حکمي درې دي حکمو سره مرګري کې بیا درې دي او حقیقي دوه دي نو خو په یې کنه چا به دي ابن عمر لمون ذري خلق كده دوحه متكي فقال بدعه لا بدعه ايه بعض علماء دي ته حدیث نو رسېږي ځکه دوحه مو عليه السلام کړی لیکن دا کلی جواب دی کلی جواب دا چې دا دومره اجتماعیت چې خلک په جمعات کې راغونډېږي لکه تراویح په شان دی دا بدعت دی صلات د نفل حقوق بهتر دی لو څه پدې ته تاسو د عمرو کو په سلوري کړي یو پر جب کې و فکرې نه موږ به وکړو چې پر دې د کوم شر دی دا ټول ته پته چې رجب کې وایي نه کړی امور دې استناد عائشه مسواک ما کوي دې مسواک سره خلک ټوک ټوک کوي نو هغه باندې پوي شو په حجره کې ځکه د دروازه مبارکه ورزي و جمعات فقال عروه يا المؤمنين تناول ما يقول ابو عبد الرحمن ما يقول سوي قال يقول ان الانسان ادم 4 مرات احداهن في رجب قالت يرحم الله وابا عبد الرحمن ما اعتمر عمره الا مغلي وسروه وعمره فرجب في ذلك بس ابن عمر من خپل خبر نه رجوع کړل د عائشه ونکو چا به ځان ویني قال عبدنا بعد من قال قال جو یا څه بعد وربند خطا کیږي قال ابو عبد الله تعالى قال ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ویني قال دا منظر چې رجب کې عمره ګناه اغه کړي نه راځي دې قاعده کې د اخرت سب ختمولو لپاره کاوه شابه عمرة القضاء يا عمرة القصاص والتوحيد فرضيات نقص جي ومن أحسن أو تقول أن فاتنا ما يوقع أدرى إذا قال أدين لم يعلمنا ما حدث يوم نقوم بالتدريب ومن عن المؤمن ومن جعل جعل قدر على المؤمن وعلمنا من عن حدثه ومن قال لنا أحمد الظن من قال حدثنا من الحكم ومن قال حدثنا المؤمن يرفع عن أبي نعيم عن أبي فلتعلم مطروحا وقالوا مجاهدا فقالوا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يحج على الإمام على ابن عبد الله يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال كذا يحج مرتين أو مرتين دوي حالانکه دې درې کړي دي ته حکمي استلا حکمي د حدیبیه استلا نو دوی یې کړی یو د جیرانه او یو عمرة القضاء شابه قالت أخذ كان لنا نازح ظننت أن لا رسول يوم نازح هذه السوية وذكرت في عمر وباسي ذكينا يوم نازح ده وركب هو ابن فلان فقاوم ديات وابنه
یعنی خاوند او زوی مې پتري دي زوجها دا بدل د ابو فلان نه دی ابنها خپل دوی ته اشاره وکړه چې د ما خاوند دوی راغم دی د ما دی نو هغوی دواړه په هغه یو حج له لاړل وترکنا بحنبل پرېښې دي نن دې حواله مونږ یې اوبه راوباسو پټي ته نو که په دې ضد سواره شه نو بیا به پټۍ شال شي اوبه پرې مونږ راوباسو قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان حجة أو نحو مما قال الشيخ تراويح دي وفي رواية حجة معي تیر شوی دی بس یومنا فی یومنا عمره په کال کې هلته مې دا مبحث ځکه پرې خو چې دلته را روان دی عمره په کال کې په کوم ورځو کې جایزه ده او کومو کې نه نو د شافعي رحمت الله علیه او د احمد ابن حنبل په لیست په کال په ټولو ورځو کې عمره کولی شي څنګه مې وایي د شافعي او د بره طالبانو پوهېږې که نه زه خو نه الحمدلله او که نو ورځ یخه ده نو ځکه مې نه دا که مطلب مې دا نه دی چې دوی ورته کېږي وایي ورځ هسې یخه ده نو یخه ورځ کې لاندې بره ټولو له خوب ورځي نو په شافعي او د احمد ابن حنبل په نیز په ټول ایامو د کال کې عمره کولی شي امام مالک رحمت الله علیه وایي اشهر د حج کې مکروهه ده تحریمي ګورئ شوال ذی قعده لسته ذوالحج او زمونږ د امام صاحب په نیز 15 ورځې مکروهه ده باقي جایز ده پنځه کوم دي عرفې پر ورځ یوم النحر دوه شو د اختر لومړی او درې د ایام التشریق څو شوې زمونږ په نیز په دې 15 ورځو کې عمره مکروهه ده تحریمي کومې عرفه یوم النحر دوه او درې ایام التشریق باقي ټول کال کې جایز ده د مالک په نیز په کوم وخت کې مکروهه ده اشهر حج کې او د شافعي او د احمد په نیز په کال په ټولو ورځو کې جایز ده زمونږ په علاقه کې یو سړی سمړ دی خدای دې وبخښي د خولې نه ډېر واکو او مولیانو پسې به هم ډېرې خبرې کول یو کبرجن غوندې سړی نو حج ته تللی زه ورته مبارکۍ راوړلم نو ما ته وایي چې حجر اسود مې سم وړل مې پیشین کړ او سم مې ښکل او سم طوافونه مې وکړل نو ما وی به داخل شو مې راشنو سر وی نه که نه چل مې وکړ وی خلک لاړل مینا ته عرفات وی ما وی چې په شاړو کې شکو بس وی د طوافونو ته وختل بیت الله خالي کړو حجر اسود باندې ښکلم په چکر کې او د دنیا طوافونه مې هغه څلور پنځه ورځې کې سم طوافونه وکړل مې مینا عرفات ته نه تلویته نه هلته مخکې تلم حج نه مخکې لاړم چکر مې پکې ولګول عاجز خدای والیا مې دا طوافونه مسنون دي واجب او فرض نو کې تاسو نمبر 1 حجر اسود ښکلول مستحب دي فرض واجب نه دي نمبر 2 او مې حج فرض دي حج دی ونه شو اوس بیا بل حج کې هغه ما خبره نه منله حج فرض عرفات تلاغه مزدلفه جمرات کې اون وشته وی مخکې تلم چکر مې پکې واجب حج نه مخکې داخله ټیکسیو کې نو وګرځي ټیکسي والا د خلکو نه پیسې اخلي زیاره عرفات ته بوزي مزدلفه ته جمرات لا لري ځای نه وته دغه وخی غار حرا وته وخی غار ثور وته وخی په دې ځای نه په دې وګرځي بس خلک وایي کني بس حج یې سره نو بعد داسې قمقل خلک یو سړي ته چا ویل که حجر اسود د خپل کړ بیا سره غاړه وه زبردست ما هم را سره غاړه بس ډوډۍ هم را باندې وخوړه هغه وایي کني دا حجر اسود چې هلته اخون دی بعض قمقلان خلک یو سړی کراچۍ ته تللی واپس راغی او خلکو روس برګ رومال یې وتاړه برګ رومال خو دا جي نښه ده برګ رومال یې وتاړه پس خلکو ولا په ترغاړه وتل کجوري مجوري راوړې او مخ د زمزم پته نه لګي او نه څوک پیسې کوي نو حج مې خلک ورته وتل حج نو بعد خلک قمقل دي که نه پوهېږي نو ما هلکه وایي ته حج دی وکړه کراچي وال ته یې حجر اسود دې ښکل کړی ما ښکل کړه زه یې ښکل کړه هغه وایي که د حجر اسود څوک سړی خلکو دا خیال نو ګوره دا 15 ورځې زمونږ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکروهه دا امام بخاري څه وایي د میلان مسجد د شافعي د احمد سره لکه دې لیلة الحسبه هغه خو لیلة الحسبه خو د حج نه پس ده 15 ورځې د لمونځ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکروهه دا څه 15 ورځې د لمونځ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکروهه دا څه 15 ورځې د لمونځ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکروهه دا څه 15 ورځې د لمونځ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکروهه دا څه 15 ورځې د لمونځ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکروهه دا څه 15 ورځې د لمونځ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکروهه دا څه 15 ورځې د لمونځ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکروهه دا څه 15 ورځې د لمونځ په هند باندې عمره مکروهه شوه او تحریمي مکرو
حج هغه څلور ورځې پس تا نو رسول الله مبارک ویلای په عائشې صدیقې عمره کړې ده قضا ده هغه مکه او جایزه وغیرها لفظوي عمره ليله وغيرها غير راغينا نور ايام تكشف تفصيل ما هو ده تمام وفي قال حدثنا محمد قال اخبرنا ابو هريره قال حدثنا هشام بن ابي هريره رضي الله عنه قال خرجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بلاد الحجه فقال لنا من احد منكم ان يهل بحاجه فليهل ومن احد من يهل بعمره فليهل بعد خلق نسوي موږ علي ته د جواب محمد علي ته هغه یو بولا سره راځل لګي او تواشه وختلو بما تیرو له خلق بکړو مې چې ولې بابا په دې په قطر کوم چې راغلی مو لګي ما دا خلک نو درېږي اوس په دې درېږي دا به مو درېږي اوس په درېږي نو چې دا نو درېږي دا خصوصي او څه شامل دي و چې کاری پورا کاو دوه کاټاو وی ختم چې راغلی تا وی ګل اوس په درېږي اوس په درېږي ول پدې یو سړی زماره اشتدار هغه عمر کې ما سره مرګري شي روزانه به وینن په 50 تا راځو نن مشته ته او یان ما دا مکه لکه چې دا څه قسم په خدای چې ما نشته توافق نن مې او یا نن مې په دې شو نن مې ساوي خو یا خلق مخندل ورپورې دا درو قسم نه ما نه تاسو د په مدد نه په خبرو کې زه تاسو مې او طواف سره او طواف دار پیګه وی حجر اسود سره بلا سوچت کې بسم الله الرحمن الرحیم او بیا براشي حجر اسود الله او الله طواف وای خدای دې یو چکر ته طواف یو چکر ته طواف نه کاکاجی یو چکر طواف نه او چکر طواف هغه ته پته نه هغه کې یو چکر طواف نو هغه یو چکر طواف دی نو چې پینځه طواف پدې وکړ نو پاتې ته پنځه شو کنه پینځه دې چکر خو په یو طواف تل کې پینځه دې نو چې یعنی پاتانه کیږي یو چکر او ودا وسکی ما وې سونه دی وکړل ما ته چې ما خو دغه ترتیب باندې تاسوونه کړی دي چې دا څومره د پدان لازم کړی ټولو قضا وو ولې طواف د پدان لازم څو او په مېس کې دې مات بل دې لازم بل نیت دیو بل دیو بل نه څومره څونه دې پدان لازم کړی د دې ټولو قضا وکړي پجاراشو نه پجارا کار نه کی یا موږ دا به خپل او دې ما څوونه نه بیا کړی نه ته نه کړی مې ته دا خلک نه پوهیږي غریبا بعد یو بعد دا ګورم ته پیښ دي ذکر بعد صفا مروه کې یو چکر دی مروه پورې مروه نه صفا پورې دوش شروع د صفا نه اختتام په مروه کې بعد سادهګانی د صفا نه صفا پورې دا دوه یو حساب دی دا طواف پشات نو سوار د چکرې وي نو بیخي وي سوار د چکرې حساب کار د دې مدد صفا مروه او بل پاش چې راځي په پاش تړي ګرځي دي نشي پیدا باندې خوږي نو دا نه کوئی بعض خلک دوه پسې شي غير هذا قال الإمام البخاري دليل لنا حسب خدا أيام التشريق ما بستا أفهم منو هذا غير هذا اللي يمكن نشتا والبسيشتا الإمام البخاري في الباب يقول التنظيم هو مسنون أو كل شيء أو الذي زمانه بعض خلق للمعنى مكان والبسيشتا النبي صلى الله عليه وسلم أمر ما يبقى يوم الآخر وسلم قال لك الله سبحانه وتعالى يوم من عبد وبه قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا عبد الواحد بن عبد المجيد قال حدثنا عن حبيب بن علي على صحيح حدثني جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في حج وليس حبيب مهاجر فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه يستلم من الاسماء ومعه الحبيب فقال هذا بما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم وان النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحديث أن يكون وسلم يفكرون هذا حج عمري شبه
فلا تتمنى أن تكون على الأنهار أن تكون على ما تكون قالت عبد الله بن أتدركون لحد الإمام رحمه الله وأن يكون الحديث فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى بني كعب وإن سراقة بن مالك بن جعشم لقي ملاقي ذات بالعقبة وهو يرميها فقال لكم خاصة هذه يا رسول الله لكم سر دا فسخ دا حج عمره تنقوري دا عمره داخل شفاج قري حج دا استاذ دا پارك قال فقال لا بل لأبد ولفسخ دا حج نخا هذا أغي قال خصوصية أسكت هذا حج نتوقع فسخ عمره تدم بورك دا دخول دا عمره فاشفر دا حج لأبد باب الاعتماد بعد الحج بغير هدي بالكل كل شيء او هديه نشته عمره مستحبه ده كسو ذبح واجب ندا وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي بعروه قال اخبرتني عائشه رضي الله تعالى عنها وان قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافي ليله ذي الحجه فقال رسول الله من احب ان يهل بعمره فليهل ومن احب ان يهل بحجه فليهل ولولا اني اهديت لاهلت بعمره فمنهم من اهل بعمره ومنهم من اهل بحجه وكنت ممن اهل بعمره فحبت قبل أن أدخل مكة فأدركني يوم عرفة وضحايا تشبيه فاقشوا فشفوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وقرد مخي وتشكاية طريقة يوم التربية كثير شوي دا خسر دي لپاره أدركني يوم عرفة وجملة محترزة دخا فحبت قبل أن أدخل مكة فشفوت ذلك وقتي فقال دعي عمرتك وانقضي راسك وامتشدي واهلي بالحج ففعلت فلما كان يأتي الحزبة كان طمكا أنزل معي عبد الرحمن التنعيمي وأردفها فأهلت بعمرة مكان عمرتها هذا حج نفسها لمناسبة فقد الله حجها وعمرتها ولم يكن بشيء من ذلك حج ولا صدقة ولا صوم شابه أو على قدر نسب ثم لردين عمرك يا غمر صواب زيادة يا مولانا سيد جواز تنعیم کے مظلم دے ثواب اجرهم کم جو ایرانہ کے غیر زیاد ثواب زیاد پاکستان میں کے ثواب زیاد بعد خلق اس د تنعیم عمره ته ولا عمره وای او د جې ایرانه نه ته غټه وای او د مدینه غي ته غټه وای غټه وړه پکې نشته البته کلو سم یا هم اقع عام قاعدته ستماویل و چې العطايا على قدر بنایا بس خلاصه جو خبرها ومن قال حدثنا محمد قال حدثنا يزيد بن زياد قال حدثنا ابن عن قال محمد وعن اواني في علماء الإمام ابو قال قال عائشة رضي الله عنها وعن رسول الله يقولون في مثل كلمات يقولون كيف من الله تدري إذا فضلت فقط جيلة نعي فهذه تماشيا لمكان كذا لكن هذا فلا قد نفقت سيونا صبرك ثم تذكروا لي رمى صواب جاب شابه عمرك ثواب ودادشتا بس لو تفصيل ماذا توصل يصير في شابه ضرب بكيني وشل كيلومتر بار ممنوعات الإحرام فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط غټ صاحبانه رشته واسبو قالت غطيط البقر لك اوخ تستړي شي او دا اوازونه کوي ستړي شي فلما سوريانو ان اسائل عن الغمره اخلاع البقر بلا معنا لا خدا ابتداء ان اسائل عن الغمره اخلاع عنك الجبه
واصبحت الاكل الحليب انت وانت السفرة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجك للمناسبات ورحج کې عرفات مزدلفه مینا دی کې هنيشتا رب الجمرات یعنی ممنوعات ته حرام کې هغه کې کوم دي کې بیا النبي صلى الله عليه وسلم حديث على حديث الثاني على قبل قال ان الصفا حذو قدير ها أصابنا إلى بلفظة الشيء شبه لا شيء واجب لها النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما يقولون ما يشوفون من يبدلون من يبدلون ومن ثلاثة أبو بن تعيين بس حلال في معتمد جي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذنا معه فلما كان يتقرب معه فقط وأتينا معه وقلنا يعني مثلا بركان يملي ها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحدثنا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم تفسير من النبي في بيته في الجنة إذا غير أحد كتابي لما عمر کرام کار انسان کار کړي پریس کړي کې یو په طواف سے پکې او بل سایه ده پکې او بل حرام کې ګرځېدل ډېر ګران بل ته ګرمي نه زیاتې او بل سعودي خلک هغه کم بختیان خپل اډر چلي بس لار بني سیوی او تاسو وی لا قدم لا لکه میدان خالد لا لا یو اډر دی بس هغه دا مقصد دی بس خپل اډر هغه یو ډېر لوی شیخ کار نږدې بخنځ دی لار به چې راځي د مسپلینا نو دی باب فحت نږدې به میدان خالد روتی لا مخکې جمعه ته بدلی دی باب عبد الله او نبی حرام جوړ کړی یا خدای پاک په دې حق کې زموږ به خوا مخکې تلو جمعه ته چې ورته جمعه ته برېدو ها جمعه کې بیا په فوجان ولاړ نه دی پرې برخه برام لا نشته الکه دا ځای چې خالد روتی لا بس غوسه بشي روح يلا روح بدا لن جواب دي يلا روح زلق دا بس دا یو خپل نظام فحرام بدني بنزيات په ټلیفون وایو الکه دنه جمعات کې دشته او دروازې بندې کړې نیمه نزيات حرام به خالي کړو دروازه بند نه پریز بازاغي یو خپل دا یو قانون یو نظام ورته یو قانون جوړ کړي او سخت نظام او سخت قانون د په رمضان کې راځم د ریاض نه فائف کا میں فلائٹ ہو اور گرمی ہو بل شان گرمی اور جمعے پروز مان ہم غلطی شو جمعے پروز تل نہیں پکا میں جمعے منزل اذان رسو یار پوچھ میں ہو جائے کہ وہ بیگ را سر دا میں دا بوس کم دے سنبھالو او گرمی ہوا حالانکہ دامن خانہ کی پٹے بعض وقت پروسہ عمل نہ کرو لیکن راج سفر کی روزہ چڑھی نہیں دسی افطار ماما ہو جا تو مرغے سے بیٹھے ٹیلیفون ہو کہ میرا چلا بیگ مانا والا آپ کھانا مکہ کی پاس کی غریب منډه تړلواله هم ماته ما شیخ ټول لارې بندې نشته یا یو بل مرګ ته مې ټلیفون وکړ بس الله دې خوشاله کړي هغه داسې لږ پاتې لکه په منډه راغی ما نه بیگ بکا سواغی مې دا بکا یو څه بیا ورسته ګورو زه عمره کوم بیا ورته نوی حرام ته لاړم چې لاړم ناقبندې لګولې پولیس والا څوک نه پرېږدي او بار داسې ور ورېږي لکه ته به چې دا تاو دی او ګرمي د جمعه نه د خدای اوس مانځه ته 10 منټ 15 منټه پاتې تب سکو میں حرام کے مو او غی سوک نہ پرید یارا بس پدا پولیس والا نے ورمن ڈاکڑی کہ میں ورمن ڈاکڑی اگر دو لاسونا میں اخلاص کر یہ دکلک تا مٹا انہیں اخوت بارو دا میں نو تا حرام سا دکلک حالا خالق الجب کلو خالق انتم لا تسلیم کرو انہا تسلیمون بری ظلم کرے بس آغا ابل مرگری تیوی دا پرید خل شیخ پرید بس ورنه نه ظلم کوي سپینګری ته نه ګوره دې ګرمه ته نه ګوره یو ورلم قسم دې ټول حرام خالي یا هغه ایسیو او ما ګرمي لري شی هوا ایسیو بس هغه خواره کې خمرې دار می ډړ واله مون میو
غلطي رانه دا شوه چې مانځه پسې فورا لاړم دا سړی په تلوار یې خو د خپل انسان من عاجل چې زه عمره وکړم حالانکې په کار دا و چې هغې ته لږ ډډه مې والې بس لاړم عمره مې وکړه یخ شی ده د طواف په دویم چکر کې هلته چلو شو او یوازې مو ملګري مې راسره نه په دویم چکر کې مې طبیعت ډېر ګډوډ شو بالکل بس ما بېهوشه کېدو ته تقریبا جوړ کړ بس هلته یو طرف ته کېناستم ایسی کې صفا مروه کې خې بیا په ځان مې اوبه واچولې چې طبیعت برابر شو ماښام بانګې وې چې عمرې نه فارغ شو دومره را شو جمعې مانځه نه پس مې شروع کړو ماښام بانګ سره فارغ شو یاره بس رو جماعتي ملګرو ته مې ټېلیفون کړو هغوی راته یو ځای کې ناست وو دومره زمزم او دا سیزونه او کجورې مې وخوړه چې بیا تعاوې کوم ځای کېدی شو عمره آسان کار نه دی ګران کار دی طواف خو ټیک ته په سختو ورځو کې په ګینټه کې مو شي په نیمه ګینټه کې مو شي په یوه نیمه ګینټه کې مو شي او صفا مروه 2 فرلانګه یو مزل دی نو 14 فرلانګه شو تقریبا 2 کیلومتره مزل کې جوړ بلکې زیات نو راشمی پکې نو ګران کار دی ورپسې شه أن جابر بن عبد الله فقال يقمنها خلدني سيكيهم حتى يتوب بين الصفا والمروة وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن قال حدثنا في رمضان قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنهم قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحة وهو مريق الحسين الله وربا فقال حججت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم في ديره قال أحسنت طب بالبيت وبالصفا والمروة ثم أهلا فكسائق الهديان فطبت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت إمرأة من قيس فقالت رسي تركت بقراته وفجت ثم أهللت بالحج فقلت أفتي به حتى كان في خلافة عمر كعمرة بجائزة لا فمكتو جائزة شوى أغلق مكتو لمنا كولا فقال إلى بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام كعمرة وحج أتم الحج والعمرة عمر بلا معنى قولت فيا إحرام في دوارة وقع لأنه ما بطوى فإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلا عليه السلام قلت لك يسايق الهدي ليه أو خارج هم دين باغول اختيار کے شابه ترضى عمرها وجب بيد ها داود دلالما زبردست راشو او تمرا لا شان اکلا دوم آسان پشل منٹ کے طواف کړو ډیر آسان او صاحب ډیر مزیدار شو نو بعضې وخت کې الله انسان ته اسانتیا راوړي او بعضې وخت کې ډېره زیاته ګران نه شي خدای او دا ټول مصیبت ګرانوالي دا د ښځو د لاسه دی ښځې ډېرې زیاتې که نه او دا دومره زیاتې ښځې ګرځي غومپک به ګرځي او ټولې لارې بندې کړي نیولې وي او خلاصې دې ته نه شي ورپسې شه فلما مسحنا البيت أحللنا ولدې کې ټول علما تعویل لکه بیت الله کې د مسح نو حلالېږي نه تر څو چې د سعی نه کړي احللنا یعنی قربنا الى الحل ځکه عمل کې شروع شي بیا زر خلاصېږي عشي د یوم الترویه عشي استاق زوال نه پس هم استاق کېږي دا کول دا مخکې چې شو عائشه دا کوم ځای کې دی دا د عائشې د حضور پاک سره حج نه دی ښه د وروسته بل حج کړی دی هغې کې خو دې عمره نه وکړې هغې کې حیض راغلی چا به دی او چې حاجیان راځي استقبال له ولستی شي مخې له لاړ شه ثواب به دې وشي دعا یې قبلېږي ورپسې خو ګوره جي نه ګورې ها هلکانو د بنو عبدالمطلب به استقبال کو فحمل واحدا یو به مخکې کېږو بل به وروسته کو حاجي له استقبال مستحب دی د ښځی نه راغی او جلب هم ورسره کولی شي حضرت عمر فاروق چې ته عمرې را نو نبي علیه السلام ورسره جلب ونه کړ او ورته څه وایي یا خانا مونږ وروره لا تنسانا فی دعائکا
دعا مطالبه هم تکولی شي شابه او سهار کې راتل شپه به یو په دې دعا کې مخ په دغه کې فتحه کې اما او په دې کې او سار بخراغي ٹھیک شو ها او مسجد اوس هغه وخت مسجد نو د شجره وا اوس په مسجد جوړ شوی ځکه وته وي ها اصل کې ذل حلیفه کې هغه وخت دوه جمعات نو سیاو دي نو ځکه دې تحقیق کې مسجد شجره د ذل حلیفه یادو ما خدای داخلي دي شي علماء لیکي چې خدای دنا خبر نه و نو مسخوتن مراد او که خدای خبر و چې مولا بادر روان بیا خیر د مسخوتن مول دی خري دي شي او که په په وګیاري او د شپې په نورات ها دا چې وخت چې شپې په نیمه کې راځي بیا په بهر په بیدا کې به شپه او په سبیدانه راخوال هغه کې به شپه او ها دا شپې موارد ها دا بعض حالات باندې محمود خدای تفصیل تاسو فتره د شپې برات دي شي شبا أو كان هو كان لا حدث وبه قال أنا أقول لما أحسن إبراهيم وقال لما أحسن رضي الله تعالى عنه قال إذا كرهوا حدث النوم وقال أن النوم من عمر بن حدثها بحبها وقصد الله وتواه لأجل حب المدينة وبه قال أنا أقول لما أحسن شوشا بحقا وقال رضي الله تعالى عنه وقال لما أحسن آياتنا أن نصلي حدث الله ولم يكن من الذي في الأحوال بيته الأنصار كبرادا د کوټو په شابه وي دا خو د ګناه دروازې په دې هم په ګناه سره وزرو ها خلق وتشر مرواتو کې دا د سوکل هدایت نازل شو ارته ما بخاری سره چې سفر کې ډېر وخت مته راو قطعه من العذاب وتلې شي وي حاجت پورا کې ځخ پر کوته ده ها څنګه تاسو انا کید ثواب هغه ډوډۍ نه ده چې کوم کور کې ده هغه وبله نه ده چې کور کې دي هغه کوم څه شي کول چې کوم کور کې دي اذا قضا چې پورا کې حاجت پر سفر نه قل يعجل الى اهله شابته انا کله ما سفر باندې دي شروع کړ دغه اشاره دي چې د حج او د عمره سفر وکړه دغه باندې احکامات ذکر دي ها بعد غروب الشفق شاته يقول الشفق اول دیم شفق او یا قرب غروب الشفق رواية ابو داود بدال ده ها مخکې دې چې وی ها كما قال ان رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نزل به وأخذ رواية عن بينهما بعض تفسیر په دې کې راځي احسان مخالفت زموږ پر احسان پچاره دي هر تفسیر کې مانع او ګرځي او دا مو ثلاثه پر باندې صرف پر دشمن یاد لرئ شافعي سے او احمد توي هغه وی چې اشتراک د مرض پیدا لري دم نه تاریخ خلاصيږي او زموږ پر نه لري ما خپل دلایل درته وي او دا لري من درته وي او بل څه وې درته چې کوم ځای کې احصار راغی زموږ پر باندې کوم ځای کې دا ذبح کوي شبا حرام کې دا نه پر باندې کوم ځای کې راغی او نو مسائل من درته الذبح المشابهه وقوله في يخبر ما تيسر من الهدي ولا تحرق الرسول حتى يبلغ هذه المحله او تكون من مولد التعبير من بعض علماء لیکلي چې د مالک ته فرض احصار صرف په حد کې راځي بل شي کې نه راځي ومن توحلو چې دا نسبت خطا ده ټول فرض احصار په حج او عمره په دوالو کې راځي شابه یا نسوي جزاء واجبه ده کنه ده یا زمونږ د احمد فرض باندې واجبه ده مطلقاً باید سلف وي بالکل نه ده او شافعي او مالک ته وي کدا مخکنا مفروض او بدل واجب او مفروض نو نشته زمونږ احمد فرض مطلقاً ده
دوسر پسې شاه أغشبت نازل شو الأختار حجاج بمقابلة عبد الله بن زبير كي ذي بجوة لا يزيد قال لا تحول كان هذا يمكن ضرر ماذا هم يريد ويحال بينك وبين البيت فقال خرجنا مع رسول فحال كفار قريش من البيت فنحن مسلم هديه وحال خلاص وأبشركم أني قد وجدت عمرة تكشف إن شاء الله أنت لقزم تتخيل بيني وبين البيت تخلو الحيل بيني وبينه فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأنا معه فزعم بحلالكم أو تطاري بذبحكم وقد صلاة لا أقول يحصلكم فهذا بعمرة من ذي الحليفة ثم صار ساعة يعني تتمطون يجي ولو أولها بأبينا إنما شانهما واحد في إحرامك لا شك كلام لكم أشهدكم أني قد وجدت حجة مع عمرتي فلم يحل منهما حتى حل يوم النحر وأحسن أنزل الهدي وربا وكان يقول لا يحل حتى يطوف طوافا واحدا يوم يدخل مكة فإذا طول علماء اتفاق في مدينة حلالي ودي حديث مقبلة كثير شو كلا حلالي بقى حتى حل يوم النحر نصر قرب معنا بقومها لا إلا نتوف طوافا واحدا حتى نتوف طوافا واحدا يوم ندخل إجابة لا يحل من حلالي هنا حتى يتوف طوافا واحدا لا نحل لا نقرب إلى الحل لا نقرب إلى الحل لو برقصي شاء يقولون هنا حلالي إعلان بالحد مثلا التلميذي قبل أن شباب رضي الله تعالى عنه يقول حتى يحج عاما قابلا لا ذنب ولا دليل شو بيجي مطلق دي وصل ضمن ورحمة تفارها وعن عبد الله أخبرنا من بني قال حدثنا من عبد الله بن مبارك مرادجي أصل كي نبي السلام قال تكتجل كلو يا رسول سر كيس بجيبه بإحلى سر أخرى إلى غير نفس جزاء ده كده الإمام بخاري ده توجي بردل دارا سنرا دل تبحل كروستو كي أو ده دم بمخير كي نست قرآن اللي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ده كده باب كي خوضه الذي حكم ده غنور وشان كده نحر قبل الحلق في الحسر شباب ولا نحر المكي كده عثمان توي اذا مو او احمد بن حنبل فريق سنگري په مشتر باندې قضا واجب لري دي یاد تاوي او فريق زباد سلف نشتا مطلقاً او شاذ احمد شافعي او مالك سوي فمخكنا واجبه دو يعني يقين داوي دي استفاده او امام بخاري ميلان ابي طرف طريق ومن قال ليس على المحتر بدل وقال روح عن شبع عن ابن نجيح ابني عن مجاهد عن ابن عباس انما البدل على من نقطع حجه بالتلذذ اسي تتلذذ لوجنا ده خوشاله لوجنا حج معصر ده معذور دي غريب ده شيء معذور فاما من حبسه عذر او غير ذلك فانه يحل ولا يرجع دوباره رجوع يشتري اذا ودي الرجوع ايه قال ابن عباس قوله وإن كان معه هدي وهو محسر نحره إن كان لا يستطيع كطاقت نلر أن يقص به نقدا چې کم ځای کې حلال کو دقه ځای کې ذبح کی اگر که زمين حل دي
فإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله. ما تقول ابن عباس قول واخلو او که مرفوع باندې عمل وکړو. مرفوع د نبی عليه السلام دی چې عمره د حدیبیه په نبی عليه السلام پاتې شو، نو آینده کال قضا وکړه کنه؟ لا، آینده کال قضا وکړه کنه؟ نبی عليه السلام ولې آینده کال قضا کړه؟ عمره القضاء وتوي، نو می عمره القضاء دی، عمره القصاص وتوي. ویږي په خبره او په ترمذی کې دوسر چې امن قابل آینده لبو، او ترمذی کې روایت نه ده. نو ابن عباس قول دا مرفوع روایت یا د حدیبیه دا مشهور بلکې اشهر احادیث دي د صحاحو هغه مقابله کوم دی کې کولی شي. او دی د پکې خیر ابن عباس ته بل قول وروړو دې که طاقت د لېګلونو ولېګا او کدینونو بیا التوقع مونږ وایو چې نه حتی یبلغ الهدي محله کې تفصیل مسلم کې درته وایي مخکې دا بیا یې موضوع کار دا دی وایي. ها شابه الى البيت هو ينا البيت ثمرات حرام دي خير دي وي ثم لم يسكت امر احد ان يقضي شيئا ولا يعود له ولنا عندك الجل امنا والحديبيه خارج من الحرم. ماذا تسوي؟ يلم حل نيم حرام دو سر پسې بدا یو طواف د دوالو نه کافي د نور دي کې تفصیل ما ویل بس او نو بس دې بیا د ته شو شابه شابه دغه خيار دي صدقه څومره اطعام د شپږو مساکین هر یو له نصف ساعه 3 ساعه شو شابه تکلیف بتا در رسیدلی ما ارا چیزی بنما اتجد شاتا قلت لها ده مناسبت جو او مخي وتنوي لي ها لقد وصول مناطق الحديث مفهوم لقاء يا وزن خدي ذا بلا مويه